أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. سورة المائدة 119 نمبر آیات. بعدی آیات کې الله تعالی د نیکانو خلقو لپاره بشارت خوشخبری ذکر کړی ده. او بدغه نیکانو خلقو کې صادقانو خلقو کې اولنی خلق د پیغمبران دي. پس یې بیا کې به عالمان، مبلغین، صالحان خلق نور دي. الله تعالی وی قال الله نو وی الله تعالی د قیامت په ورځ باندې چې کله د عیسی علیه السلام خبره پوره شي نو بدغه ټیم کې به الله تعالی وی هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. دا ورځ یعنی د قیامت هغه ورځ ده چې فائدہ به ورکړي رښتونو خلکو ته رښتیا او د حق وي. کم رښتونو خلک کم رښتیا ویل نه هغوی رښتیا به ته فائدہ ورکړي. صدق چې کم دی نو په عام عرب کې د عوام په اصطلاح کې هغې وینا ته ویل کېږي چې کومه وینا رښتونې وینا دروغ نه وي. خو په شریعت کې څنګه چې رښتیا ته صدق ویل کېږي دغه شان ده کې نیک عمل ته هم صدق ویل کېږي. او باغې باندې روایات دلیل دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کم کس په ښکاره باندې ښایسته مونځ کوو، په پټه باندې ښایسته مونځ کوو، نو هذا عبدي حقا دا زما رښتونی بنده دی. دغه حدیث نه معلومیږي دا کوم چې مشکات شریف کې نقل شوی دی چې نیک عمل چې کوم د شریعت موافقي د صداقت سره هغې ته هم صدق ویل کېږي. بیا رښتونی وینا او رښتونی عمل عمل رښتونه جوړېږي عمل وینا رښتونی جوړېږي چې کله عقیده چې د اسلامي او د شریعت برابري. نو په دې وجه معارف القرآن ذکر کړي دي چې صادقینو نه مراد هغه خلک دي چې هغې عقیدې هم د شریعت برابر دي، د هغوی عمل هم د شریعت برابر دی، او د هغوی ویناګانې هم د شریعت مطابق دي، رښتونې ویناګانې دي. نو چې عقیده، عمل او وینا درې واړه یې صحیح دي نو دغې ته به د دې رښتیا پیدا ورکړي. اوس رښتیا چې کوم پیدا ورکوي نه کوم رښتیا دي په قیامت کې چې وایي هغه ټیک دي که په دنیا کې چې وایي هغه ټیک دي. نو په دې باندې تقریبا اتفاق دی چې رښتیا هغه رښتیا مراد دي چې کم رښتیا په دنیا کې سړی ویلي، کم نیک عمل په دنیا کې کړی. نو بیا چې په قیامت کې د هغې وضاحت او اقرار دی وکړي نو دغه رښتیا ته پیدا ورکوي. خو چې په دنیا کې عمل خرابي او د ظلمونه کړي، دروغې ویلې، زیاتې وي کړي، قیامت کې چې رښتیا وایي دا رښتیا پیدا نه کوي. او باغې باندې سورت ابراهیم 22 نمبر آیت دا دلیل دی چې هلته کې به ابلیس هم ډېر سپین رښتیا ووایي، ډېر په رښتیا باندې به راشي قیامت په ورځ باندې. خو په دنیا کې دغه عمل او دغه وینا دواړه رښتونی نه و، دروغ و، دوکهبازي وه. نو په دې وجه قیامت کې دغه رښتیا ته څه پیدا نه ورکوي. هغه رښتیا به کار باندې راځي چې کوم په دنیا کې کړي، ځکه دنیا دارالعمل دی. او هغه رښتیا به کار نه ورکوي چې کوم په قیامت کې د اظهار کوي په دنیا کې نه وي. الله تعالی وایي لهم د هغوی دپاره جنات باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به په هغې کې ابدا د همیشه دپاره. د نهرونو د باره کې موږ خبره کړې وه چې د هر جنتي په باغونو کې به 4 قسمه نهرونه وي. مخکې دا بحث مضمون تېر شوی دی. او دا خبره هم موږ کړې وه چې کله د باغ لاندې نهر بهیږي نو دې نه به سړی پیدا څنګه اخلي؟ لکه یو ځای کې باغ دی، باغ لاندې پټې اوبه نهرونه بهیږي. هغې جواب هم موږ کړی و چې د باغ لاندې نهرونو بهېدلو معنا دا ده چې د هغې د ونو او د بنګلو لاندې بهیږي، د هغې د ځمکې د تل لاندې بهیږي. دا معنا نه ده، دا مطلب نه دی. نو په دې وجه من تفسیر یسیر چې کوم دې ځای کې معنا ذکر کړل هغه داسې وایي چې تجري من تحتها الانهار بهیږي به لاندې د بنګلو د ونو د هغې نه ولي خالدین فیها همیشه به په دې کې ابدا د همیشه دپاره. یعنی په دغه باغونو کې نه خزان شته دی، نه څوک قبضه کولی شي د دنیایي نظام په شانته کې، نه هلته کې مرګ راځي. چې دا څیزونه لرې شو نو د دې نه وروسته حاصل یې دا پاتې شو چې دغه باغونه او دغه سړی به مستقیل او همیشه او دایمي طور دلته موجود دي. رضی الله عنهم الله به راضي د دوی نه، ځکه دوی عمل صادق او وینا صادقه او عقیده صادقه وه نو الله به راضي.
ورضوا عنه او دوی به راضي د الله نه. الله تعالی چې دوی له کوم بدله به دغه اعمالو باندې ورکړل جنت دی، نو به دوی دغه بدلې باندې پوره راضي چې او دا صحیح بدله ده. ذلک الفوز العظیم، دا کامیابی لویه ده. کما ان د الله رضا حاصله ول او جنت حاصله ول، دا لویه کامیابی ده. او د اسلامي نظام اسلامي عقیده اخري هدف ویل کیږي. اسلامیزم چې کوم دی اسلامي عقیده، د اسلامي عقیده د اسلامي احکام او د غوړ نظام اخري هدف دا دی چې د الله رضا حاصل شي او جنت حاصل شي. د دې په منځ کې چې کوم په عالمي کې عالمگیر قوتونه او عالمگیر نظامونه دي، د اسلام په مقابل کې چې کوم عالمگیر نظامونه نور موجود دي، باطل نظامونه، نو پاغه کې یو عقیده چې کوم د لیبرالایزم د چې په حال په ټوله دنیا باندې د حکمرانی ده، په ټوله دنیا باندې اسلامي ملکونه یې هم نیولې، کفري ملکونه یې هم لاندې کړي دي. او د اسلامیزم د لیبرالایزم عقیده دا ده چې هر انسان شخصي ازادي حق لري. دا دغه یو کلیه ده، کفري عقیده ده. بیا دغه لپاره دوی وضاحت کوي دغه عقیده چې انسان کله د خود مختار ژوند تیر نه کی، لکه یو سړی موز نه کوي بیلماز درې پروت ته ورځي په زور منځل راولي، نو دوی وای دغه ازادي ته متاثر کړ، لغه آزاد پاتې نشو، دا خراب وای دا ظلم وشو، زیاتې وشو. دغه شان د کې بچا باندې شرعي احکام او شرعي نظام نافذول دی وای دا شخصي ازادي خلاف ورزي ده، او لہذا هر سړی به آزاد دي چې په لړا ولاړیږي دسی په کوي. دې ته وایي لیبرالایزم. او د دې د ژوند اخري هدف هم دغه د انسان زناورو په شان کې کولا او وسريږي په دنیا کې، حرام حلال جائز ناجائز دي خبرو ته ونه ګوري. نو دا د دې د ژوند اخري هدف دی. دویمه کې د اشتراکیت یا د سوشلیزم ده. هغه دا وایي چې کله په دنیا کې داسې نظام موجودي چې د خلکو مال زمکی زنانه ټول شریک شي، مشترک شي، نو دا انسان د ژوند هدف دی. نو هغه چې کوم اصول جوړ کړي، کوم نظام جوړ کړي دي چې هغه کې لینن یا داسې نور کفار هغه لپاره بنیادی خوذلې دي. او ډېر ملکونو کې دارای جم دي، روس کې، با چاینا کې، شمالي کوریا، پاکستان کې هم څه وختونو کې د لپاره خلکو منډي تر لیوالي وسم څخواريان رواني دي. نو دغه نظام اشتراکي نظام یا سوشلیزم عقیده دا ده چې زمونږ د هر څه مشترک او د مالدارانو چې کوم مالونه دي دا به موږ ضبط کو، شریک پېدو. دغه شان د کې سوناګانی او دغه شان د کې زنانه به د شخصي زنانه بنای، هغه د لپاره هم ځای په ځای باندې اوس په حال د خلک شته چې بهر ملکونو کې ژوند تیری او د هغه ځګونو اعلانات کوي چې د نکاحونو نه انکار وکړي، نکاحونو باندې دسخطونه مکوي، دا کار غلط دی، آزاد ژوند تیر کړي. نو داسې خلک شته دي. دریم قسم چې کوم دی نو نیشنلیزم یا اهلیت پرستی ورته ویل کېږي. د دوی د ژوند اخري هدف دا دی، دا یو ناشنا باطل نظام دی چې خپل قومیت راواله په ټول دنیا باندې حاکم کړي. خو که بده کې ډېر ظلم وشي، ډېر خونریزي وشي، زیاتی وشي او ډېر حقونه د خپلونو لاندې شي، هېڅ خبره نه ده، بس دا باقي قومونه کوړې مکوړې ګڼه او ځان پکې اوچت ګڼه. دې د نیشنلیزم اهلیت پرستی قوم پرستی ویل کېږي. د دې ټولو باطلو عقیدو په مقابل کې زمونږ اسلامي عقیده دا ده چې د ژوند اخري هدف دا شی دی چې انسان د الله تعالی رضا حاصل کړي او جنت حاصل کړي. نو ځکه الله تعالی وایي ذلک الفوز العظیم، دغه کامیابی لویه ده. او په دنیا کې د ټولو نظامونو زبردست جنگ روان دی، په ټوله دنیا کې یو بحث روان دی، یو مقابلې روانې دي. اسلامیزم په خپل ځای باندې دغه شانته کې دی، لیبرالایزم په خپل ځای باندې، کمونیزم کمونیسټي کم نه دغه اصول چې د خپل ځای باندې دي، او سوشلیزم په خپل ځای باندې. تقریبا د څلور نظامونه په دنیا کې په حال د یو بل مقابله کې روان دي. لله ملک السماوات والارض، خاص الله د لپاره بادشاہي د اسمانونو ده او د ځمکې ده. دا د صورت کوم مرکزی مضمون چې هغه دوباره ذکر کیږي. مرکزی مضمون د سورۃ المائده هغه توحید د الله تعالی او په توحید د الله تعالی کې چې کوم دین رد وو په شرک، په دې کې رد وو په هغه شرک باندې چې کوم شرک په تصرف. او د عیسایانو عقیده و چې مریم علیه السلام، عیسی علیه السلام په دنیا کې د تصرف کولای شي بغیر د اسبابونه، لکه څنګه چې الله تعالی کوي. ته تثلیث عقیده جوړ کړي ور درې خدایان. د شرک چې کوم اقسام دي باغه کې یو چې کوم دی نو شرک په ذات ته سړی د عقیده ولري چې خدایان ډیر دي، لکه د هندوانو عقیده، د زنديقانو عقیده چې کوم ده چې زنديقان د دوه خدایانو قائل دي، هندوان د ډیرو خدایانو قائل دي د ذات په اعتبار سره. نو دا د شرک په ذات ویل کېږي. دویم چې کوم دی شرک په عبادت، چې ته وایې چې الله یو دی خو بل څوک داسې د دې قابل ګڼې چې دا د عبادت لایق دی، که سړی ورته سجده کوي یا ورته لمونځ کوي یا د لپاره اعمال کوي، نو دا ممکن دی لکه څنګه چې د مکې مشرکانو عقیده وه.
یا دې زمانه کې ډېر بت پر د قبر پرستو خلکو عقیده ده نو دې د شرک په عبادت ویل کېږي. دریم شرک په تصرف د سړی داسې عقیده لري چې څنګه الله تعالی د ټول نظام مالک خالق دی، ابدي کې د نظام الله تعالی چره د الله تعالی په اختیار کې دی، داس یو بل څوک سره هغه شریک کې چې یاره دا مسدس نظام چلول شي اختیار لري. لکه څنګه چې د ابن کمونیه عقیده ده چې الله تعالی خپل نظام د جبرائیل علیه السلام ته حواله کو او جبرائیل السلام راوغه اسرافیل علیه السلام ته حواله کو، غي میکائیل ته حواله کو، اوس دا نظام میکائیل چلای الله تعالی نه چلای. دا هم کو پر عقیده دي، ناجایز عقیده دي. نو دا د ذکر کې چې کوم توحید ذکر شنو کوم توحید دی، هغه توحید په تصرف ته چې د ټول دنیا متصرف صرف الله تعالی دی، بل څوک نه دی. او اصل کې دا د یو سوال جواب هم دی. سوال جواب د سیده چې بار ذکر شو چې کم کسان صادقان دي، داغي عمل عقیده وینا د شریعت برابر ده، الله تعالی به هغوی له جنتونه ورکوي. نو دې ځکه کې سوال لا ولاړ شو چې جنتونه به دې خلکو له څوک ورکوي؟ ځکه عقیده خدا ده، يهوديان خود د دوه خدایانو قائل دي چې یو الله تعالی مني، بل وسره عزیر علیه السلام شریک کړی دی. نو هغه به شک ولیدل چې دا جنتونه بس د چا په کنټرول کې، چا په اختیار کې، به د عزیر علیه السلام سره به کې د الله تعالی سره به. تسریس والا عیسایان هم په شک شو چې یاره مریم علیه السلام ځان له اختیار لري، عیسی علیه السلام ځان له لري، الله ځان له چې جنتونو کنټرول به چا سره ور سره. دغه شان کې د مکې د مشرکانو عقیده دا و چې فرشتي د الله تعالی لونه دي، نعوذ بالله. نو چې لونه شوندان خدای کې شریک شولې، نو بیا سوال پیدا شو چې جنتونو اختیارات به د چا سره ور سره. الله تعالی په دې ځکه کې جواب ذکر کو چې ټول کائنات او ملکیت اختیارمن د صرف الله تعالی دی، بل هیڅ کوم نه دی. نو که تاسو بندگی کوئ جنت حاصلول غواړئ، ست د الله تعالی بندگی به تاسو لازم ده. که د بل چا مغل نه بل چا سره ور جنت شته نه او اختیار نه لري، تصرف یې نشته، قدرت یې نشته، اسی به ضایع شي، برباد بشي. نو دغه مخکینی مسالې وضاحت شو. الله تعالی وی لله ملک السماوات والارض، خاص الله د لپاره بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې ده. وما فيهن او هغه څه چې بدی کې دي، ځمکه او اسمانونو کې چې کوم مخلوقات دغه ټول مالک او متصرف صرف الله تعالی دی. وهو على كل شيء قدير، او دا الله تعالی به هر څه باندې قدرت لرونکی دی.